نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. یوزل یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو او د هغه په لاس کې د پرندې بچي وو. هغې بچو آوازونه کول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا بچي څنګه؟ هغه صحابي ورته وایي ورته زه ونه خواته تیریدم او دی بچو آوازونه کول، ما دا بچی را واخشتل، دین بعد د دې مور بې حالې سره زما د سر نه چکرې والی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي فورا لاړ شه او دا بچی دی چې کوم ځای نه راخیستی دی هماغه ځای کې کېږده. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انصاري باغ ته لاړو، په هغې کې اوښ د لوږې نه بې حاله و. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخ سره کېناستلو، په اوخ باندې د شفقت لاس راکاږلو، بیا هغه مالک ته آواز وکړو، ورته آیا ته د زناورو په باره کې د الله رب العزت نه یریږې؟ یو ځل یو صحابي چې نوم ابو مسعود انصاري رضی الله عنه، هغه خپل غلام وهلو، وروسته یو آواز کوونکی آواز کوي چې ابو مسعود خو وپېژنه، ابو مسعود خو وپېژنه. د په غوسه کې و، دی په غوسه کې و، اواز یې ونه پېژندلو چې څنګه اخو او کتل، نو هغه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تا ته چې په دې غلام باندې سانه اختیار دی، الله رب العزت ته د دین زیات اختیار پتا باندې دی. دین بعد چې کله دا ابو مسعود انصاری رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېدې، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دا د الله په لاره کې آزادوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که چېرته تا داسې نه و کړي نو جهنم اور به ته راګیر کړی وي. عزتمندو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دانه مشفقه، دانه مهربانه و، صرف په انسانانو نه زناورانو سره هم د ډېر رحم دلی وه.